أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين ألا لله دين الخالص أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات چونکه دا دوره د تفسیر د قرآن کریم ده او د دې فهم د لپاره ومن اصول او قواعد بیانو چې په سبب د ذکرولو د دغه اصول او قواعد د قرآن تفسیر هغه سړی ته آسانیږي لکه څنګه چې زمون اکابر بیانول دا د بلغاو طریقه ده او د فقهاو چې هغې خپل کلام ښایسته کوي اعلی درجه کې مخلوق مخې ته پیش کوي نو څه قواعد او اصول باندې بنا دی او د الله رب العزت کتاب دا په اعلی درجې د فصاحت او د بلاغت دا غیر د نمونه او مثال نشته نوا او نبشي دا غیر لپاره دا قواعد منځ ذکر کوم په خبره کې طاقت او وزن لري دا غیر دلیل موجود دا غیر لار او طریقه سره پیژني راټول بنادي په اخلاص باندې کله صحیح انسان عمل الله رضا د پاره عند الله قبولم شي مخلوقات ته فائدہ مرسیږي او کامل بنای په اغراض دنیاوی باندې دنیاوی څه غرض او لالچي نو عمل هم برباد شي مخلوق ته نه خیر او فائدہ هم نه رسیږي د دې وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د شرک خفی نزان بچ کی مثال د ورکوټ میږي د رسول میږي په بدن باندې رواني او سړی دې نه پیږي هغه ریاض ځان خودل مخلوقات الله رب العزت فبارد اخلاص کی نصوص قطعیہ قرآن کی ذکر کئی احادیث پری باب کیوں دیر دی من بطوری نمونہ و مثال ذکر کہوں او بطورا خاص کون کی اتا شری اللہ لرات دین گردن قل یعنی عبادت و بلن اقلن خبردار الله لرا
بلنه ده خالصه جدا د مخلوقاتنا نحنو مخلصون قرآن ذکر کئی اخلاص وی دیتا چه باقی سے شک و شبہ سے شائبہ دریا نہیں دا مخلوق دا خوشحالولو نہیں شیخ القرآن دا پیندی رحمه اللہ هغه واقع ذکر کولا امام د مفسرین حسین علی رحمه الله زمن دا کابر استاد وای من دا کرو سار وجمن پاسیدو د خاورې کوزیوی او حرکو کوم چې منګوټي ورته لګېدلی نهایت درونی هغه چې سړی تاوی نو په یوازې ډېر مشکل د سهار من پاسېدو هغه کوزې به ټولې ډکې وي من حیران شوم چې هره ورځ دا څوک کوي د یو ورځ ما په دې انتظار کې ځان ویښ وساتلم شربان ټیم دی حسین علی رحمه الله سپینا ګیرای دا خپل یو گزار اوړي دي بیا رټاو کی چاړک شي بیا راشي بل بدل دا ګران چاته زه خاطر عالم چی دا وګړه کومه ما تویل شولام الله خان زما شاګرد دی او حق مې منی نو زما او الله په منځ کې هاي واقع نشي او زما خبره چاته ونه دا خلق اخلاص ہو دیو لگ سے او د لګو خلق نه کار شروع کو تمام دنیا رنگ دیته وی اخلاص دا د وفات پورې ما دا تذکرہ نه وکړي چې استاد وفات شو دا خبره بیا وکړه دیته وی اخلاص دا چې خلقوم تیر شوی دی لوی لوی کارنامې کړي دي یو پیره بغداد کی ډېر لویه معرضه وشوه مقابله د جهاد د کس مخ پټو نقاب پوش امیر راو مختلو دا چاکڑی امیر آواز کئی دا چاکڑی سوک جواب نہ ورکئی بیاوی زمان بانی حق دی دا عبارتو دا کار چاکڑی دا امیر حکم منل دی کہ حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی کتا چې باندې امیر مقرر شو سترګې جړی غاښونه یې جړی سره د وس کې بشان کشمش چپنا غوندکی ہوتا چې بداغه اطاعت کوي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق دا الله خلاف خبره کې بلچا اطاعت او تابعداري نه امیر خبره ومنل یو نقابوش مخامخ شو ورتوی زمام یو خبره دا امیر تا هغه وی ټیک ده به ما سره هم دا وعده کوي وی ښه ټیک ده ما نه مدنوم تپوس نه او میدان ته شو چې دا کار ما کړی جهاد دوران دا و دا خلق اخلاص کمنګ وې مفسرین او خدمت کړي محدثین او خدمت کړي من دا غي خدمت قدرې دیو جواب لندې په شکل باندې پورا یم نشو رسولې
بیا دا وی کارنامو نسبت کو خپل ځان ته من دا کارو ځکه هکار نکېږي فائدہ نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دار مدار دا عملونو چې ثواب په ملويږي د الله په دربار کې قبليږي نه په نیتونو سره صحیح نیتی او داغي فائدوم سړی ته ملويږي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه تفوس کوي چې دا عمل د قبلېدو سره کوي چې موږ خوشاله شو مطمئن شو هغه وایي کوم عمل باندې چې ستاسو زړه ته اطمینان او سکون ورشي بس دا د قبلېدو علامه ده من تمام عبادت کو خو لیکن زړه ته اطمینان نه رسي طبرانی روایت کې د دې حدیث مصداق پیش کړي شان ورود پیش کړي مهاجر د ام قیس سند د روایت حسن دی خبر واحد هم دی حسن دی د صحابه او عدالت او حفاظت دا په تواتر سره ثابت دي وجه دا بیانې چې یو صحابي د ام قیس پنوم زنانه و داغه لپاره هجرت کړو نو دا حدیث داغه په باره کې نول اعمال بالنیات لیکن دا قول مشهور دی خلک ذکر کوي او ما تاسو ته چې اصول او قواعد من ذکر کو دلیل باندې خبره کو دا صحیح نه دی په دې باندې د صحابه په ذات حمله راځي د پیغمبر صحبت کې پاتې شوی دي سره د دینه دون عقیده اکلا کنه د جیو زراده د پاره آیا حدیث سره وسی چل کو یو خدا د امام ابو حنیفه رحم الله اصول چې کله خبر واحد متواتر نصوص قطعیه او معارض راشي نو متروک وي یا به مؤولی ترکینا تعویل کوي نمنګم دلته وایو چې په حدیث کې دا تذکرہ نشته ده مهاجر د ام قیس او کوم کې چې دا هغه دونه سند په اعتبار قوی نه دي چې د صحیح روایتونو مقابله وکړي من توافق پیدا کو حدیث رد کو نه منگو دا عام حکم دی لکه څنګه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین التا ولید بن عقبہ ذکر کړي علن کی هغه وخت کې هغه ورکوټه وې دې راوستم ماشومان براوستل نبی صلی الله علیه وسلم ته دعا لپاره نو زیرا وستم زما بسر باندې لا سرانخ کلو زکا کوم خوشبوئی چې ما ته لګولې و هغه د نبی صلی الله علیه وسلم پسند نو بیا کال دو کال بعد څنګه دی عامل شو گورنر شو د زکات ممبر شو تاریخي غلطي نو سبانا منګوای حکم عام د هر چا لپاره شامل دی خاص یو کس مبارک نه نو دغه چې دغه حدیث مطلب هم دی چې عام حکم دی چې دنیا د لپاره هجرت ونکي زنانه بلنه د لپاره هجرت ونکي نظیر د دې هغه روایت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم
لکه څنګه مزد عقیب الصلاة مخاطبی دی صحابه حکم عام دی تر قیامت پورې دا چې نور اعمال د دین وګورم نو نیت صحیح کول دي اخلاص پیدا کول دي عمل ابو درداء رضی الله تعالی عنہ وی تپوسو شو د نبی صلی الله علیه وسلم نا یو سړی jihad کوي جس نوم میوشی یادگیرن میوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی لا شیء لہو اس ورطن میں لگی بیا وی ان اللہ تعالی لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه نہ قبل اللہ اس قسم عمل مگر هغه چې وی صرف د الله د رضا لپاره خالصي یوازې الله لای کوي او په دې باندې لټنم کوي صرف رضا د الله مورخین ذکر کوي د وخت بادشاہ مدرسه جوړ کړی و کمرہ و ہر طرف تا دروازی نوکران فراج بہترین بادشاہی مدرسہ یو ورځ راغی بادشاہ ساده کپڑوں کی امتحان آلی چې د مدرسه کې سونه د دین خدمت کی د یو نه تپوس کوي په دې علم د غرض سره هغه ورته وی پلار می قاضي دی چې ربل ورزم قاضي شو زه تشفاعت نشي خطیب د پلان د پلان بادشاہ ودا مدرسه ورانول غواړي اسمه تاوان کیږي دا خو ریاکار راجم شوی دی امام غزالی رحمه الله مفتی الثقلین مرتوی داغنه تپوس کوي څنګه راځي وای صرف چې الله را راځي وینا کنور سو دنیا وینا بادشاہ وای مدرسه بچو په یو غزالی باندې په سبب د یو غزالی او کدا یو غزالی د مدرسې نه وته نو بادشاہ کامیاب دی زما د بچو نجات لپاره کافی دی هم دغه وجدا رسول الله صلی الله علیه وسلم وای علی رضی الله تعالی عنہ کستا په وجه باندې الله یو کس دین ورسې هدایت وشي دا ستا نجات لپاره کافی ده کثرت تم ګورئ صرف د الله د نعمت اثر الله توخای لکه دا مثال او نظیر امام مالک رحمه الله ته یو کس ذمہواری اغستی و 360 جوړې کال کې امام مالک رحمه الله به جوړه استعمال کړي ورځ دوه بیا به خیراتی ورکړه ځکه بل ورځ بل راځي چا ورته ویل چې نوی ولې نه ورکه بغیر د استعمال نه وی حدیث کې راځي الله په دې خوشحالي چې په خپل بنده باندې د خپل نعمت اثر وي نو دې د پاراشم چې الله خوشاله شي دا لباس د الله نعمت دی هم دغه وجه ده الله چاته مال ورکړي علم ورکړي نو داغه اثر دی الله تخکار کیږي چې الله خو وی مخلوق ته اصل اخکار کوي حدیث کې راځي مشکات نورو کتابونو ذکر کړي یو سړی یو عمل کوي ما سره بل حصہ دار کوي الله وی دته به جهنم ته ورکوش کوم او دا عمل به د شریک د پاره ما سره څوک شریک کړي راغه د پاره ما د پاره نه دی
دا به جهنم ته درلک غرض مداري چې زمون ستاسو را ناستا دا درس صرف د الله رضا ده پاره یو زمون په ګناهونو معاف شي او موږ د تکلیف نه خلاص شو چې دا زمون ستاسو رضا ای کثرت ته موږ وري قلت ته موږ وري ژوند ډیر لنډ دی د ګناهونو پیډي ډیر دي مخکې موږ څه ډیر بدلې غلي دي الله ته مخامخ کی اوس جواب ورکړو اخ اورې د پرکار کول غواړي او د اخلاص اثرات ډیر خي کور کې مرګري پیدا شي د قران پکلی او علاقه کې الله د تمرګري مرستيال درکې او کې اخلاص نو کور کې به پریشان نه هر ځای کې به پریشان شي الله موږ دنیا او د آخرت د پریشانو نه وساتي او تش د دنیا غرض په دین باندې تبعید د دنیا او د آخرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی سار کې بسړې مسلمانی ماخام کې بکافری ماخام به مسلمانی سار بکافری خپل دین په دنیا خرڅي یقینا نن سبا من چې خپل اعمال وګورو علامہ ابن الجوزی رحمه الله لیکن دا شیطان دون ماہر دیں عالم بزرگ طالب عام کس دے نبری عبادت گزار تو ہوئی رسول لګون دکی یره بیگا داسې مزه یو کړه مصطفی سیدلو په خطر یې ځنه راوځي خبر عالم ته وای یره ډېر خدمت مې وکړ خلک دلته کوم دې بالکل نو پدې کې عالم هم دی لکه حدیث د مشکات کې شرازی درې کسان دي چې الله با اور پاوی باندې ګرمای جهنميان هغه عالم قاری هغه مجاهد چې عمل لسره لپاره کړی هغه سخی الله دې د جهنم دغه خشاک نم وساتي دا چې خشاک جوړ شي دنیا فاشم الله مونږ لیکري څنګه چې راکې وي او کله چې تللی مقرر کړي څوک ورسو کولې مخکې کولې هم نشي د دې وجنه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ما ابتغي به وجه الله دنیا الله نصیر الله د رحمت نه لري شوی دا او د الله د رحمت نه لري شوی دی هغه چې پدې کې دي ها بچته د دې لعنت نه او الله ته نږدې دا چې لټول شي په دې دنیا باندې صرف رضا ده الله حدیث کې راځي یو سړی برا وستي چې قیامت کې ډېر اعمال به کړی او د چا حق به والی چاته به بدر دی ویلی
سناسب وکړي کنځري وکړي دا عملونه باغی تور کول کېږي په یوس کې آخر کې به د سړی سم پاتې نشي خالی وي ګناهونه په د باندې پند شي مؤرخین یو واقع ذکر کوي تاریخي دا فرض ذکر کوم چې مغالطه کې بیا سوکرانی شي ګیندا حدیث ته یاد نه نو زه تاریخي ذکر فرض لپاره ذکر کوم امام رازی رحمه الله چا خوب کیو لیدل بشارات د خوب کو شرعي دلیل نه دی بغیر د خوب د انبیاءونه علی نبینا علیهم الصلاۃ والسلام تا سره الله سره معامله وکړه وی الله مان تاسو کو راضی زما د رضا لپاره د سکړي دی وایا نفس عبرت لپاره پیش کوم دلیل شرعي نه دی خوب دی وما تخفل اعمال کړل دا پیش کړم ورته راضی د دې عمل په بدله کې مې د لکانې نعمت درکړو دنیا کې دا مې درکړو دا مې درکړو دا عملونه ختم شول امام رازی هغه سړی دی اتیا صفحه هغه په ورځ کې لیکلي هر ورځ اتیا صفحه په لاس باندې قلم لیکل دا کتابونو لیکلو دا چې نن سبا تیز نه تیز کمپیوټر والا دا لیکل نشي کولای امام تفسیر د قران می لیکلې استاد کتاب تفسیر می لیکلې لکه دامن تاسو شروع څنګه کړی دا په تفسیر د قران او الله دې اختتام ته عافیت سره ورسي وی الله ویل چې راضی دا خما در کمال درکړو زما کمال لښکار کړی وای مال دې څه کړی ما سويس جواب نو خاموش شوم بیا ما دوی چې راضی یو کار دې کړی دې باغ مې بخلې دا الله رحمت حدیث کې راضی نبی صلی الله علیه وسلم وی زما رحمت زما په غضب باندې غالب دی چړې ګناه کې الله وسي एकदम توبه وبس هدایت ورته نصیب شي التائب من الذنب كما لا ذنب له الله ایمان کو خوشاله شي ګناونه ورته معاف هغه عمل داري مجتګو تا چې لیکل کول قلم باندې کې نه صحیح باندې تا ورته قلم رکاو کړو هغه چې کله هغه وبوس کړي ستاب حق کی دعا کړي ما قبول کړي دا حدیث کې راځي هر دی روح اله چې څور کې ثواب دی پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی صلی باندې چې څور شي نو ښه حالات دي او چې کوزيږي نو بیا هم ښه حالات کې پریږي ساروی دې ساتلی دي نور ترې تړلې سوځنه ورکه زیاته خدمت وکړه کنه مې ساته غرض مې ده چې عملونه مضاعف نشي حساب کتاب ورځ الله به زموږ تپوس کی حدیث کے راضی من صلی فیرائی فقد اشرک سڑے منز کئی روجنی سی بل حدیث کے راضی من تصدقا خیرات کئی صدقہ کئی وچوئی سوک میں ہوئی شرک کو شرک خفیو کو ریائیو حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چې په خیلا شور کې ګست نه خبر نشي څه مطلب کنایه د اخفاء نه پټي ورک صحابه د شپې عمل کوي سحر چې راځي څوک کویږي هم نه چې د سمون کړه دی وکنه چې ست یو کړو چا د پاره دی کړی بس هغه دی پرېږه الله
نو په اخلاص حاصل کړي او په اخلاص ورسوي څنګه چې ما اوریدلی دغه څه ورسوي کله کله خبره یو شانی لیکلو کې یا رسولو کې الټا ورسیږي دا ذمہداری ده کتابونه علی کور کې مېخي ګورې نه دا کتمان د علم دی علم دې کړه دې اړمي دنیا پسې دا کتمان د علم دی دنیا لخپل وخت ورکا باقی دین لورکا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوي نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله دې سر او تازه کی الله دې خوشاله کی لازمی باندې شو الله دې خوشاله کی هغه سره دعا کوي معصوم یقین دې چې دا دعا قبليږي یقیني خبره هزار یم قبليږي معصوم دې پیغمبران معصوم دي پاک دي د ګناه تواتر سره ثابت واوی زبا خبره یاد ای کی واغه شیر سي ډیر زلدا شوشي چې یادون کې د دین هغه په خپل ډیر کو نه او چې چاته یې رسي هغه افقه کله کله داسې وشي چې استاد دونه حد پوری نه عالمی نسبتی خبره ده دانه شي نه شاګرد الله لوی مقام ورکړي یعنی ډېر مشهور کی محدثین لیکي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله لوی عالم و ابن القیم رحمه الله چې د استاد خدمت کړي تمام ژوندۍ او سره تکلیفونو کې تیر کړي او فقاهت د قران او د سنت کې د استاد نوم فایو داولی تکلیفونه یې تیر کړو د استاد خدمت یې وکړو وخت ضایع نه خبره مې ده اخلاص خپل وخت ضایع نه کوي کارونه کوي تفصیل نه کوي دې ټیم کې بدا کار کوم دې ټیم کې بدا کوم دې ټیم کې بدا وخت باندې نه ضایع په دې باره کې علما مستقل کتابونه لیکلي د عمر د ضایع کېدو په باره کې چې عمر ضایع نه کوي حدیث کې راځي داغي ماخذ قران او سنت دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی قیامت کې به سړی نه تپوس کیږي چې عمر مې درکړو فيما افنا پس کې دې ختم مال دې رقم دې نه ګټلې او څنګه دې لګولې یو په وسړې چې اوچت کې قیامت کې نو یې خودلی بني او د دې ځوان سيزونو به تپوس کی ګرانه مسله ده هغه روایت چې سلوي فرضي سړی حلال وخوري نو حکمتو ده قرآن دا به ظاهر شي سند ضعیف دی لیکن نور اثارو نه سنا ستایتی کی سنا اساس لشته او دا سند دی دا ضعیف دی انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راضی موطا امام محمد کی نے نور کتابوں کی خفر کور کے ناس سے کور والا تپوس کہی تھے نا ولی بات توتم ہر صد نبی علیہ السلام دا دور بدل شوی صرف اذان او موز پاتے کاش کې دا زمانہ یې نه ولیدل ارڅ بدل شوی نو داسې وکړي چې تاسو ځان مو بدلوي ماحول د وجه نه ځان مو بدلوي کلک ودرېږي
چې تاسو مثال هغه چې جوړ شي لکه حدیث کې راځي دا هغه مصداق وګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې حدیث حدیث دی سندن صحیح دی د مسلمان مثال د فصل دی د منافق مثال د سروي د ونی دی فصل تمام موسم کې باغ باندې کله هوا راځي باران راځي نور لګي تکلیف او چې موسم راشي دانی وګوره غنمو جوارو ته او د منافق دا مثال چې دی بالکل پامني او چې ویني سي نو موږ ورلو واسي لکه څنګه سروي ونه ای باغونو کې جوړاړي او د موږ کې نو نه دانی پکې شي اچي راوځي نو د یخ نه واسي موږ ورلو نو قرآن سره کوشش وکوي رسولو کېم عمل کولو کېم دورنګي ونشي تنه د سړي ارث به خراتی دمن تفسیر د قرآن د فاردل تراغلی الله دې موږ نظری خدمت کامل درجه کې والی مخلوق ته د هدایت ذریعہ وګرځي زموږ د نجات سبب وګرځي قرآن کریم داغی پدی الفاظ سره وضاحت کړي سورۃ البقرہ آیات نمبر 200 یوکم اویایا یؤتی الحکمت من یشاء ورکه الله قوه د دین قوه د قران هغه چاته شي خوښي ومن یؤت الحکمت واکس هغه سو هغه تن چې ورته ورکړي شي قوه د قران فقط اوتی خیرا کثیرا لوی خیر او تور صحادی نه ذکر کړي د دیو جنا ابو عالیہ رحمه الله هغه ذکر کوي الحکمت الفهم من القرآن الفهم فی القرآن دا تفسیر مونږ دې لپاره کو چې مونږ په قرآن پوه دا لوی نعمت ده امام قتاده رحمه الله وی حکمت قرآن والفقه فی هو په قرآن ابن عطیہ اندلسی رحمه الله ذکر کئی حکمت تفسیر القرآن حکمت سره تفسیر القرآن مقصد زمون پدې ټول الفاظو کې څه تضاد نشته تفسیرم هو د قرآن سورۃ الفرقان آیات نمبر 33 تاسو راوړوي 33 سورۃ الفرقان سپارہ نلسمہ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا راتل نکی داخلک تاتا پیغمبران بمثل فسو سوال و اعتراض مگر راتل کو منتاتا پپور جواب وأحسن تفسيرا اور ډیر خسته تفسیر بیان واضح تفسیر دا نقطه چې د قران یادای پدې کې یو خبر آیات ساتي بعض خلک وایي چې دا تفسیر په دې طریقه وایي
نو مونږ ته بدعتيان وای دا وای نو دا کوم ځای ثابت دي زين تمراله نمنګ وای تاسو لږ توجه کوئ کله چې ذهن کې فرقي بیا نظر کار نه کوي یو پیرا حکیم الامت مولانا اشرف علی رحمه الله ته یو تن راغی زه خوب وینم زمن کور تا نبی صلی الله علیه وسلم راغله کوټای پتلونی اچولې خبره باندې کوش او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی چې از خوب کې ولیدم نو یقینا زی ولیدم ځکه شیطان زما صورت نشي دا طاقت نشته دا شیطان زما تصویر نقل نشي کولی بخاری او مسلم تمام جوامع او مسانید دا حدیث موجود ده صحیح سند سره او دلته په دې شکل ولیدل نالوی خلق هغه کس ته وی کور خالی کا عمل دې درست کا کور نوزا اشه کور نو وته کوټه را گزارش وا کور را پېو پیغمبر خپل صورت کې نو راغله عذاب علا او په کوم صورت کې چې دلې د دسترګو کې فرق دا عمل د وجه د شیشه کړه مشهور مثال لې وای باجوړ کې په خو کمې سړی خرد به غور نه بوتله او د تاریخ پړو نه ته وځبوسو نه بوس نه پړ څو دوسی ولا پوه وای د کم ځای نه دی اګستره به غور نه کوم شوته دی دی ویولشنه چشمه جوړی کا چې دا بوس ورته شنه کوي محدثین وای پیغمبر لیدل خو یقینا خدا تصویر دتا د عمل د خړوالي د وجنه الټا خودل شوی دی کنه نور دی او ماغه مولانا روم مستوی کی ذکر کړي استاد شاګرد ته ویل لاړ شاه ګلاس راوړه د شاګرد سترګه کګوا اګه سترګو دیو شه دوه کاریګن ناغه ګلاسونه دوی کم یو راوړم دا یو مات کې یو را چې ما دې پیښو یو عربي راغله اورایتا د امام رازی کلی دا حالتا اوی دا پوکنای مونده که پڑسولی غٹ غٹی ہوئی کن ناغا عربی چونی لیکن دا بستشی جزور کن ناغا حوا دنو تیسم ناغوی ما خو عجیبه مونده که شید امام رازی با ملکی ولی دن غٹو کو جلاز مدگی سب کی نو غرض بیداری تفسیر خلق کئی ہوئیگی پینا منگ وایو بدعات دیتا ہوئی اعتراض کئی ہوئی سپلائی ہوئی بدعات نہیں تا جامع اتحاسی گاڑو کی سوری تا دلی ونطوب سوالو نہیں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد امر معنی حافظ ابن حجر رحمه الله علامہ بدر الدین عینی تمام لغویان شراح د حدیث علماء دین امر نه مراد دین دی دنیا کې نه دی ویل چې دنیا کې نوې ایجادات وکړي هغه قرآن صراحتن وایي دا چې سيزونه به پیدا شي چې تاسو اوس پته نشته دا چې سيزونه به وجود تراشي چې اوس تاسو نه پیژنئ اسباب دي پدې کې بدعت نشته دي دا چانه دی ویلي چې گاڑی کې دونه ثواب دا هیڅ څوک نه بدعت هغه ته وایي چې هغه ته ثواب خلک وایي د دې وجنه حدیث کې راځي بدعتي توبه نه کوي کې څه معنی د توبې توفیق او تن نصیب کیږي دې ته ګناه نه وي او خلک توبه د ګناه نه وباسي امام ابن ماجه رحمه الله دا حدیث ذکر کړي مشکات کې دیو ته ثواب وایي سلوختیو کا دمړي دونه ثواب دي دا شی وایي کنه وایي دې ثواب وایي
او بل حدیث کې راځي د مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هغه الله تنافسن پیغمبر تنافسن مردود دی، رد شوی دی. او مونږ چې تفسیر کوو نورست ان شاء الله مونږ په اصولو کې ذکر کوو دلیل سره کوم سند سره تفسیر معتبر دی، د فلانی صحابي نقل د فلانی نه د فلانی نه د فلانی نه دی. زبا ټولې وجه ذکر کوم به دلیل بنئ. آیا کوم سند سره تفسیر صحیح دی معتبر دی او کوم اسانید سره چې تفسیر نقل کوي خلک هغه ضعیف یا درو اسرائیلیات دا د اصول کې موږ ذکر کوو ان شاء الله. بعد شو تفسیر ناخذ قرآن او سنت نه ثابت دي، خیر القرون نه ثابت دي. پیدا تاغی چې خیر القرون کې داغي مثل او نظیر نه او لوی لوی صحابه دي، خلفای اربعه ابن مسعود، ابن عباس، ابی ابن کعب، زید بن ثابت رضی الله عنهم. دا اغلوی اکابر مفسرین د صحابه. کله کله وای دا رتونه چې وای وېدان دي ثابت. نمونږ یو کو تاسو اصول چې وای نو قران مبارک وي چې دا نوم دې د نظم او د معنا نظم ورتولې وي. افغان له مسله ده. طبرانی امام طبرانی معجم الاوسط کی ذکر کئی دربت مبارکی آیات سره سورتونو وسنده حسن حدیث سند په اعتبار سره صحیح حسن دی. دو ربط د پیغمبر نه ثابت شو. ما په خبره باندې ورسې زمونږ کابر چې دا بیانول نه داسي دارن له تفسیر د قران بالقران، تفسیر د قران بالحديث، تفسیر د قران باقوال الصحابه رضی الله عنهم، تفسیر د قران باقوال التابعین رحمهم الله، تفسیر د قران په لغت عربی قواعد عربیه وایي. دا مسلم عند الکل اجماع د پدی باندې انکار د اجماع نه کوم څه دی گمراهی ده او دا غي ورس ان شاء الله تفصیل راشي. نو دا تفسیر بعد بیان او تفسیر دا مشتق دی د فسرنا او فسر معنی دا وضاحت پرانیسل کولاول کارکول. ضربا نصرا دوانو ندا ماده راځي د باب فسر یفسر فسر یفسر فمانه د وضاحت. نو د قران تفسیر ته ځکه تفسیر وایي چې په دې سره د قران د معنی او داغي د مصداق وضاحت کیږي مخامخ کسان. نو تفسیر په جندل پکاري. او دارنګ لا بل مادای عرب ذکر کوي فسترت الفرس یعنی بربند میں کواس لان میں کته مثلا لري صادر میں لري ولان دي استول کارش چې څنګه دي. نو تفسیر سره د الله د کتاب مطلب کارشي باندې کارشي مناسبت ظاهر دی یا تفسیرین دی تفسیر من تفسیر دی لکه څنګه چې ډاکټر او حکیم متیاج ټیسټ کوي نو معلومات کوي چې دا بیماری ده بیماری ښکار شي ټیسټ کوي نو دا تفسیر هم ټیسټ دی. اسرائیلیات هم ښکار کیږي
قرآن او سنت نه کوم بیان یې هغه د تکار شي د قرآن وضاحت شي دا خو لغوي معنی او د تفسیر وضاحت توي بیا دا وضاحت د دوه معنو نه چا پیره ګرځي یو وضاحت د ماضی شي محسوس شي دیتو د دې وضاحت شي د دې دیوال وضاحت کې د شیوټو وضاحت یو وضاحت د کشف دی د معنوي چیز معقول چې باقل کې راځي دغه دوه معنی چا پیره راځي اصطلاحي تعریف د تفسیر علماء مختلف کړي دي دو هغه راجح دي پندور من درس د حدیث کې بمدا طریقه و چې دې کې خلق ډیر سوي دي او مقصدی خبر هم ده دا ځو په کې داسي یا دا یو قول په کې راجح دي دلیل ده رجحان ده امام زرکشی رحمه الله تعریف کئی د تفسیر دا واضح دی تفسیر ستو علم یفهم به کتاب الله کو عقیده شي پدی باندې علم دې کو عقیده شي پدی باندې دا مطلب د کتاب الله چې منزل دی علی نبی محمد صلی الله علیه وسلم دیم کافیاجی رحمه الله تیسیر فی قواعد التفسیر کی ذکر کئی علم تفسیر علم یبحث عن مراد الله تعالی بقدر الطاقت البشریه بقدر طاقت البشریه دا علم تفسیر دا چې علم دی چې په دې کې بحث کیږي وضاحت کیږي دا مراد د الله چې الله څه بیان کړی دی او په انساني طاقت موافق چې څونه قواعد سره یا منقولی او پاغه باندې مون هغه معلوم د ځان نه نشو معلومولې نو فائدې څه شو دا مون اکابر شو تفسیر بیانولو کوم قواعد موافق نو دا بدعت نه دی بدعت هغه وی چې خیر القرون کی نظیر نه اور سبب بیا من ذکر کو تناسب د آیاتونو د رکوع د سوراتونو بشارت تخفیف وغیرہ وعد وعید دا ثابت تھی خیر القرون کی کوم عمل چې خیر القرون کی ثابت تھی نظم الدرر پریبانی مستقل بقائی کتاب دے تفسیر دے قرآن دارنگ لحدیقت الروح والریحان اویم دا غرفتونو بانی خکار کرده لغوی او اصطلاحی تعریف په منځ کې مناسبت هم ظاهر دی وضاحت بل د مقابله کې تعویل دی آل یقول په معنی د واپسۍ لغت کې تعویل واپسۍ ته وایي اصطلاحی تعریف کوم او قران کې دا لفظ مختلف معنی باندې دي یو په معنی د تفسیر او وضاحت وما يعلم تأويله الا الله دې په مطلب صرف الله کوي سورہ آل عمران 1 نمبر آیات احسن التعبیر کله په معنی د انجام وي